اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت کړ، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جماعت ته یو سړی راغی، مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته ایسه نه کړ چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علما لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده. چاته پنې سمول چې دي هغه دې کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو د الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشي. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله و. او ستا نفس به دا چېرته مني چې ته خانې نوابې صوفي صاحبې حاجي صاحبې شیخ صاحبې او ته پیزار کې ولاړې او خلکو ته پاڼې سمې داسې والله که تاسو هم وکړئ خبره ده. نو زمونږ نفسونه دا ډېر غټ. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو به داسې وکړئ چې جماعت ته راننوځئ څه وخت کې او جارو راوالی یو صاحبه کش 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 جماعت جارو کوي. داسې چرته لیدلي تاسو څومره خلک چې جماعت کې ناست دي نو جماعتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتی جماعت ګندوي نو تا داسې کړي دي جارو دې راغستې جماعت جارو کې ادر ګران کا. دا پیغمبري شیوا ده. علما لیکي چې یو سړی دی بزرگ دا نفس ورته وایي چې ما باندې کله وخوروه کله دې ښار کې پخېږي د دې سرونو غوښه یې لویه چاټۍ کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنګیرپوره کې شته دا خلک اول لاندې روتۍ ماته کړي او بیا ترې د سر غوښې او ښوروا راواړوي او بس ورته کښېني او خوري. دا نفس ورته وایي چې په ما کله وکړه. اوس نفس درې قسمه دی. دې څه شی دا نفس؟ یو نفس اماره دی، یو نفس لوامه دی، یو نفس مطمئنه دی. درې قسمه نفس. نفس تقاضا دا ده چې په ما کله وخوره. دا بزرګ ورته وایي سبا به در باندې وخوره. چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه که نه کله را باندې وخوره. دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره. په دې اسنا کې میاشتې تېرې آخر ورته دا نفس وایي چې هر شبِ گویم که فردا تر گئی سودا کنم، ہر شب گویم کہ فردا تر کئی سودا کنم، باز چو فردا شود امروز را فردا کنم. ہر شب گویم کہ فردا تر کئی سودا کنم، باز چون فردا شود امروز را فردا کنم. خدای دې زما بیخ وباسي. هره شپه را سره واده وکړې خو چې سبا شي بیا راته وایي چې زه نن یم پرېږده سبا به شي، چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن یم پرېږده سبا به شي. دې بزرګ ورته وایي چې کله در باندې خورم، خو ما ته ته ځان وښایه دې نفس ته یې وایي چې ستا شکل څنګه دی، ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم.
نفس ورته وی چې داتې د کلی نه بار وځه چې کلی نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل که د مږي په شان شکل یې د مږي په شان دا لاندې بدن یې نه او صرف سر یې و دا بزرگ تی تپوس کئی چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دشتا وی نور بدن میں ځکه نشتا چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما نه خورا نو زما بدن گلیاو شو یولی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پورا کېده ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پوره کېدو نو زما بدن گلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندی دی وی سر مې ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم یعنې دا به م ختم دی تاسو خیال را عزیزانو عرض مې دا و چې د نفس خواهشات پرېښول دې ته اهدنا صراط المستقیم چې د نفس خواهشات پرې او د نفس خواهشات پرېښول چې دي ای خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب ده د نفس خواهشات د چا پلار نشي څنګه به پرېږدي نفس تقاضا وکړي چې کباب ورزب راځي کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي کله کوم نفس تقاضاو کی میان سر دریاب ته ورسه مایا نفس تقاضاو کی چې صاحبہ انٹرکانٹیننٹل ابل عورت راته چاوي انٹرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ یو پیاله نو مالدادی کې څه شي پاتچو ویلې سم نه رام چای نو مالغی کې روړه خبره ده چې هغه اعلی کرسی وي پکې خزي مزي وي دا غي ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدر نه دي تس چای خبره خو نه نفس تقاضاو کی چې کړای تیکې د بالا مارای نه اور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډۍ ته کړه بعد نفس خواهشه اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب پسې تله خدای دې خوار کده ما یو دلته مشهور کبابي دی اسې دې پرم تاسو ټول مړې نه پسې خوراک ټول بس کبابي سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه کېناستم ډرایور موټر بدلو ما یاره دا کباب څنګه دی وی جی ما خو 15 کاله وشو چې نه دی خوړی مال ولې ویل زما یو میخه وه هغه مرداره شوه چې مرداره شوه ده راته ووایي چې هلکه غورځوی ما او ډېره سربه وه زه به تې کباب پاخه کړم وی هغه رانه واغسته او واورو کې کېښو سباله یې کیمه کړه او ښه مزېدار کباب یې په دې خلکو وکړو مردار انداز په خدای قسم چې دې خلکو مردارې اس په خلکو خوړلي
مردار میخي په خلکو پړي. قسم په خدای دې د انګریزانو زمانه کې د نری غوښې په ځای د سپو غوښې په دې خلکو پړي. بیا انګریزانو یو آرډر وکړو چې مذبح کې حلاله وشي نو د ګډور یا خپې به تر هغې پورې ورسره ځوړندي چې تر څو ټوله غوښه خلاصه شوي. بیا مړې ګډې په ما یې داسې تېرې کړي دي او مړې ګډې دغو له وړي دي او په دې قوم یې خورو. تاسو راشئ چې دا د خوراک ځایونه درته زه وښیم. عمر له به هغه شیله خوله یو نسي بیا عمر. دام قوم دی خلق دی منځونه هم کوي اهدنا الصراط المستقیم هم وایي. نو دې وجې نه عزیزانو سوچ وکړئ چې د ټول ملک قوم په دې قهر ګرفتاري او دا احساس قدر ورسره نه چې زه دا ګناه کوم. د هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دي دا تر کومه حده پورې صحیح دي. دا به تاسو ومنئ چې د تورو باټینګونو په ځای چندخې په پیکارو کې ورتي کړي دي او په دې قوم یې خوري. چندخې د غوړو په ټیم کې مکه پرېوتې ده او مکه یې د لکۍ نه نیولې بار یې غورځولې ده او هغه غوړي په دې قوم خرڅ کړي. نو اور سره په خپله پیشه کې بې ایمان اور سره زه په خپله پیشه کې بې ایمان اوس مې چاته وی مولاتوب پورې خبره شو زمونږ په مولاتوب پیرو زما زمونږ داسې شی لکه واعظ چو جلوه به محراب و منبر می کند واعظ چو جلوه به محراب و منبر می کند چون به خلوت می روند آکار دیگر می کند واعظ چو جلوه و محراب منبر می کند چون به خلوت می روند کار دیگر می کند. وی دا واعظان په منبر چې وګورې صاحب د اسلام به ټول روړي په خپله غاړه کې به واچي. او باربتی ټکې نه لیکن چون بخلوت میں روندہ کار دیگر می کند چې خلوت خانه ته لاړ شي بیا تماشا وکړه چې هلته څه نو هر سړی په خپله پیشه کې ټاګي د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو که رومبی ماښام یې خوار شو نو دوزخ ته ځي ما اچو نو رومبی ماښام ته په سود پیسې رالی او د ښځې جامې خرڅې او پیسې پیدا کې خو رومبي ماښام لا نوړی پیدا کې چې دا بد زناور زامن یې وخوري
چې را پسې پراپیګنډا ونه کړي چې رومبی ماښام یې خواړه. الله دې په هغه خلو کې دانې وخیږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شوي او د هغه کور وریجې به څوک خوري. نالت دې په هغه قومي او نالت دې په هغه خلق چې په هغه ځای کې به اوبس کلم ولا خوند ورکوي. نو عزیزانو هر سړی په خپله پیشه کې ټل. بیا په هدیره باندې پیسې ویشي. اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي که نه وایي چې لږ چېرته څه ونه وایي راته نه سل دوه سوه راپسې راوړي. جي دا ستاسو ها اوس په هغه مره چې په هدیره ښخېږي د هغه ماشومان بچي هم ولاړي پلار یې ښخېږي د هغه مور هم پاس په کوټه ولاړی هیر کوي زوی یې ښخېږي او زه مسکۍ اغوندې شم او د هغې پیسې والم و جیب کې واچوم. نو هر سړی په خپله پیشه کې د خدای نه باغي او ټاک دی. فلانې لوی ولی دی لنګر یې چلي لنګر یې چلي په غبرګون چې د لنګر پته خو که چې دا راوړي تو داسې د اسرافیل علیه السلام خوریا خو نه دی چې د اسمان نه ورته صاحبه بوجه یې راغورځي. دا لنګر له یې راوړي څوک دا لنګر د رسول الله چلېدو تاسو وایي د ابوبکر صدیق چلېدو د حضرت عمر چلېدو د حضرت عثمان چلېدو د حضرت علی چلېدو د امام حسین چلېدو د هغې د لوی پیران چېرته وو لنګر یې هغه لنګر یې د کومو پیسو وي هغه لنګر یې د جوارۍ د پوډرو د شرابو د غلو او د ډاکو شکرانی وي او په هغې هغه لنګر یې تاسو پړانده یې مونږ بدبخت قوم ځکه یو چې مونږ اسلام د ناممکن شي نه غواړو. اسلام اول په قوم کې راوسته پکار دی او قوم کې اسلام راوستل چې دی مونږ نه پرېږدو. مونږ دا قوم اسلام باندې او رای راست راوتو ته نه پرېږدو. په خدای قسم زمونږ په دې علاقه کې داسې بزرګان تیر شوي که یقین هم نه راځي زه په منبر رسول دروغ نه وایم زه درته چې شمدید خبرې کوم. یو ولی او اولیاء د زمانې ما لیدلی و په واده کې ډمې راوستې د زوی دله راغه چې صاحب نکاح یې وتړه د ویل دې نکاح نه تا په جومات کې ورته کنځلې وکړې چې کنځلې وکړي خو چې ډوله یې راوړه د هغه سړي په کور اور ولګېد ټول کور یې تباه بیا یې ډېرې ترپه کې ووالې د ورختېرې اوبه په بېرته نه جاروځي نه جاروځي تېر ساعت په بېرته
بچیا دا سوچ به دې وړاندې کړی تیر صاحب په مثال مړی د لحد دی مړي چا دي ژوندي کړي په جړه اور پې ولګ نن دا زه کولی شم د مینه چې مور یې ترې ګډه کړي نکاح څه چې هغه پولاویم تېره جمعه راته یو سړي وویل تا ویلي چې چا وریجې خوړې دي ما له لاس مه راکوئ ما زه بیا هم ویل چې دغه ودونه وریجې چا خوړې دي چې ما له لاس رانه دا د سړي د زامنو ودونه دا د سړي زامن د لو واده ځای په کورې ځای به دغه ولګئ دا هغه لړی د لور واده نو پښتو هم درنه وتې د کور هم د میربین جومات شه یعنې دنیا د ښی چې راشي دا زما لور بوځي لور واده دی خو چې چاته پته مو نه لګي هلکه غلي غوندې راشي او بوځئ یې بس خلاصه یې کوو وہی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیے تو پر کو خبر نہ ہو لور واده دې دی چا ته پته مو نه لګي کون تھا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا اوس دا داسې عشق سره تعلق لري چې د سړي په زړه کې د خدای او د هغه د رسول داسې مینه وي لکه دی وایي کون تھا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو او یا رسول الله ستا د غم ازغی مې په زړه کې ننوتی دی څوک پوه هم نه دی او ازغی خو نری غوندې شی دی چاته پته هم نه لګي او خپه درد کوي کون تھا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو دا زما د زړه نه ستا د غم ازغی داسې وباسه چې دیګر ته مې پته ونه لګي اوس سجده کې خدای ته نو څنګه به کې پکې په سجده پرېږدې نو څه تصور به کې اهدنا الصراط المستقیم به که څه تصور به کې سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سج ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر ټیټول د الله نه سوا بل چاته جایز نه نو سر خو به د خدای ته په ځمکه ایښی لیکن دل مصطفیٰ کے واسطے اوس ژبه دا څه دپاره ده دا ژبه څه ده دی زباں حق نے ثنائی مصطفیٰ کے واسطے په دې ژبه به ګوره بل څوک نه یادی سوا زما د محبوب نه دا چا وی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی درود وی په جناب محمد رسول الله باندې الله په خپله سره د ټولو ملائک اوس ملائکی څومره دي دا د خدای نه سوا بل چاته پته نشته
کربها پدمها عربها ټول شمارونه چې ختم شي نو الته د ملائکو ابتدا شروع ټول شمارونه چې ختم شي الته د ملائکو ابتدا شروع نو ان الله وملائکته څومره ملائکه یصلون علی النبی اس سے چلو کئی تاسو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما تاسم کې درود وایي خدای وایي زم دا کار کوم او تاسو هم کوئ نو چې الله وایي زه او زما ملایکې کار کوم کار کوي هغه تاسو هم کوئ او تاسو هغه نه کوئ نو په دې نه صراط المستقیم یې اوس درود به وایي کوم درود مولانا مدني رحمت الله علیه به وایي داغه دا درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اے اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر رحمت لے گا عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى په هغه شمار چې په کم شمار ستا په علم کې دی او په هغه شمار چې په کم ته راضي کېږي اوس حسابوئ چې د خدای په علم کې څومره شمار دی څوک اندازه لګولی نو صاحبه دا ټوله دنیا دی په یو ټکي کې راګیره کړه عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى ته په دې درود ځان عادت کا بیا تو ګوره چې تا سره د شپې څه معاملې کېږي بیا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت اقدس به تا ته نصیب کېږي په خدای قسم د رسول الله په منبر ناست چې زه چېرې ویم نو دا درود یو کمره ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی زموږ یو استاذ دی هغه په دروازه کې ولاړ دی خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لاړ شي نو زه چې ورغلم نو ما ته یې وویل چې دننه لاړ چې دننه لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ځان ته غاړې ایستم او داسې غاړې ایستم چې د هغې سیمې هغه یخوالی اته ورځې بیا زما په دې سینه کې عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تلو باندې سړي ته هغه خوند نصیب شي چې د دنیا د خوندونو نه بیا بې نیاز شي رحمان بابا ته چا وی دا تماشه وګوره دا وګوره هغه ورته ویل چې دا ستا په تماشه یم خبر شوی نور خبر په تماشه د عالم نه تا نه لویه تماشه بله چا اوس د عاشق سړي لویه تماشه د محبوب نه سوا بله چا نو الله او رسول چې د چا محبوب شي هغه د دنیا د تماشو نه بې نیاز شي د دنیا تماشې ورته بیا څه نه ښکاري دا نن چې د دنیا تماشو ته دا خلک ګډېږي د دې پړه کې د خدای او د رسول تماشه نه ده راغلې په هغه تماشه خبر نه دي ځکه د دنیا تماشو ته ګډېږي که هغه تماشه باندې خبر شي دا تماشې به خاص و خاشاک هم ورته ښکاره نه شي
اهدنا الصراط المستقیم بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عزیزانو تیره جمعه ما تاسو ته یو عرض کړی و چې صراط مستقیم هغې لارې ته وایي چې په ظاهر زمون په دې زمانه کې دا قوم هغه شی اډو څه ګڼي نه، او نه د دې قوم هغه تصور شته چې دا اصلي صراط مستقیم چې دی دا د څه شي نه عبارت. د یو لک څلېرې زره پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام بنیادی مشن چې و نو هغه صراط مستقیم خلکو ته ښودل. اوس پیغمبري طریقه څه وه؟ لومړنی سبق به قوم ته دا و چې وحدوا ربکم، یو خدای ومنئ. د یو خدای اتباع وکړئ. لومړنی سبق به د پیغمبر دا و چې قوم ته به راغی و د یا ایها الناس وحدوا ربکم. آخر الأمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوبت چې راغی او په غار حرا کې ابتدا د قرآن او ابتدا د نبوت وشوه. او کور ته را روانو نو لومړنی دعوت یې چې دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. لومړنی دعوت هغه ته یې چې ووایي چې وحدوا ربک. نو صدیق اکبر بلا چو چرا ہوئے چې لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اډو ست توقف پکې ونه. دغه وخت کې پیغمبر ورته فرمایل چې انت صدیق. دا صدیق لقب چې دی پیغمبر په دغه وخت کې دته ورکړی چې د پیغمبر په لومړی او یوه وینا ابوبکر صدیق اسلام قبول کړی. نو عزیزانو بنیادی شی د صراط مستقیم چې دی هغه دا دی چې سړی د توحید قائل یو خدای مني. صرف بنل نه، معاصر حقیقی پارسس کی د خدای ذات گنی. چې د الله نه سوا بلې څوک او نه بل څوک څه کولی شي سوا د الله. کده نو صرف دمغه ذات ته بل څوک شته.
عزیزانو دا تمام موجودات چې تاسو خپل ګورئ او خپل ځانونه ګورئ دا یو فنا او فانی څیزونه که موجود او باقی دی نو صرف د خدای ذات دی نوره سپنا بیا د صراط مستقیم ابتدا او سنه کی د صراط مستقیم ابتدا د اودس نه کی منز پرس شو او ابتدا د اودس نه کی بای دې منز د پاره به اودس څنګه کوي اوس دا اودس چل خودو د پاره دا اودس چل خودل ګوره دا دومره عظیم شی دی دا اودس اوس خلکو ته اودس او څخکاري دا اودس چل خودو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جبرائیل راوستل چې ورشه او دته د اودس چلو خای اوس کچرتا څوک پیدا شي چې هلکه دا اودس چل زده کوي دا زده کوي دا اوزګار دي او اودس دی او مونځ دی اودس دی او مونځ دی خدای دې بیا خو باسه نور دنیا کې دې څه شی خو اودس دی او مونځ دی که په دې یو اودس کې الله چې کوم خاصیت یې ښی کوم خاصیت کوم اندامونه د اودس کې دي په دې اندامونو کې چې څومره ګناه کړي او د اودس اوبه پې واچي ګناه ترې لاړه شي بیا د دې اودس اثر به په قیامت کې ګوري چې د اودس کوونکو د اودس اندامونه به د ټول معاشر په میدان کې د څوارلسمې د سپوږمۍ په شان پرتې اودس دومره یو عظیم عبادت دومره عظیم شی دا الله نوم اغستو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اغستو د پاره اودس دا یو عظیم عبادت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوي چې هزار بار بشویم دهن به مشک گلاب هزار بار بشویم دهن به مشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست هزار بار بشویم دهن به مشک گلاب په زرګونو ځل چې دا خوله په مشک او ګلابو باندې وویندم لیکن هنوز نامې تو گویم کمال بے ادبیست هغې نه بعد هم چې ستا نوم اخیستل ما ته بې ادبي ښکاري نوم اخیستل دا څه د ټوکو خبرې خو نه دي د الله نوم اغست دا د هرې خولې کار نه دی دې دپاره خولې پکار اوس مونږ وګورئ په ټوکو کې زمانه ورک شه خدای دې ورک کړه خدای دې ورک خدای دې دا خبره داسې خدای دې راخو خدای دې دا کار داسې داسې وایي خدای ګو دا پکې زمونږ پرېږدي خدای ته خلای خلای اوس دا په یو ژبه کې تاسو خیال
نو الله نو اغستل هغې دپاره خوله پکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اغستل هغې دپاره خوله پکړه ته د دې معمولي غوندې د دنیا د حکمرانانو نوم خو بې اودسه وه په ټکي دې دندت کوي بزرگان چې د الله نوم لي نو ورسره وایي جل جلاله وعم نواله الله جل جلاله وعم نواله نو د الله نوم اغستو د چل دې ته صراط مستقیم عرض میکنه چې د اودس چل خدا د پاره جبرئیل را ناول چل پیغمبر ته د استنجا کړی چې ته اودس مات کړې نو بیا به استنجا څنګه کوې په لوټو کې استنجا کوې اوړي کې به څنګه کوې او ژمي کې به څنګه کوې په اوبو چې بیا استنجا وکړي په اوبو نو بیا به د اوبو یو چڼکه د لنګ یا د پرتوب په دې خښتګ باندې وکړي اوبه به لاس لون کې او دې دې کې به داسې چڼکه کې دې کې به راز دای چې که چېرته تا ته شک شي چې زما پرتوګ لوند شوی دی تشې متیازې رانه نه یې وتي نو یقین به دې راشي چې نه دا اوبه خو ما په خپله په پرتوګ اچو دا اودس کولو چلو کولو خوله کې به اوبه واچوې پوزه کې به واچوې مخ به ووینځې بیا به لاسونه تر څنګلو پورې ووینځې بیا به د سر مسه وکړي بیا به خپې وینځې تر ګیټو پورې عزیزانو که تاسو دا مذهبي کتابونه وګورئ چې یوازې په اودس باندې په زرګونو روایات موجود دي یوازې په اودس اوس د مخ حد په انځلو کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا مخ دی کم ځای نه تر کم ځای پورې به مخ وینځي بیا ګیره ده دو قسمه ګیرې دي یو بالکل ګڼه ډېره یو زمونږ په شان بالکل ګڼه ګیره چې ده نو مخ وینځل خو فرض دي د ګڼې ګیرې د لاندې بیخونو ته اوبه رسول چې دي هغه خو به هله کېږي چې ته پکې چرته ګمنځ لمدې ووهې هغې دپاره قربان د اسلام په مخ به درې ځله اوبه واچې او د ګڼې ګیرې بیخ ته اوبه رسول شو چې ګران کار دی نو په هغې به هسې لوند لاس داسې ووایي بیا د سر مسه قدرت دام کولی چې سر به هم دغسې وینځئ لکه چې څنګه مخ وینځئ عام ګران کار دی اوس په دې ژمي کې چې ته یخ اوبو ته بمبې ته دې سر نیولی دغه بار او ویم ناجوړه څه به دې کوه
اسلام ویل چې نه، په ټول سر کې د ټول سر څلورم حصہ چې داسې لاس لونکي او داسې کې بس مت اوټو د تیل سر څلورم حصہ خپیریزه. اوس دا قرآن په عجیب انداز کې دی. فاغسلوا وجوهکم وایدیکم. اوس ایدیکم لاس ته وایي ید، نو د دې ګوتې نه واله تر دې مټ پورې دا ټول لاس. نو که الله دا خبره فهم دې ځای پرېښی وی چې مخونه ووینځئ او بیا لاس ووینځئ، نو وروره لاس به دې تر دې وینځلی، نو کمیس به دې ویستی دلته به ناست، ځکه چې تر دې خو لستوڼی نه اوچت. نو ورسره قید لګولو چې ایدیکم سره الی المرافق تر څنګلې پورې. وګوره یعنی د اودس چې دنیا ته نن یو معمولی شی ښکاري، قرآن چې د کوم شي چل پیغمبر ته ښیي هغه شی معمولي کېدی، معمولی. وایدیکم الی المرافق، لاسونه وینځئ تر څنګلو پورې. وارجلکم، او خپې وینځئ، نو خپه د دې ځای نه واله تر دې غمانې پورې دا ټوله خپه ده، نو تا به اوس څه کول؟ هلته به دې پرتوګ ویستی. نو قرآن الله قید لګوي ورسره چې وارجلکم الی الکعبین، خپه وینځئ خو تر دې ګیټۍ پورې.